أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. 41 نمبر آیات ته د سورۃ یونس. تسلی ورکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې نبی علیه الصلاۃ والسلام خلقو ته د نیکۍ دعوت ورکړي، د توحید مسله بیانې، خلک انکار کوي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیوټي و چې خلقو ته حق واضح کړي، که څوک یې مني او که یې نه مني. دا د نبی علیه السلام باندې دعوت فرض، وسې د نبی علیه السلام په امتیانو باندې فرض دی. یو انسان به دا نه وایي چې زما پکې څه کار دی، دا د خطرې خبره ده. هوښیاران ذکر کوي چې کله اور ولګي نو وچ او لمدو ته بیا نه ګوري، هر څه ځان سره سوځي. یو کور کې یو منګک، یو چرګ، یو چیړه اوسېده، د یو بل سره په دوستانه باندې لولو قسمونه کړي، په هر مشکل ګړی کې موږ د یو بل ملاتړ کوو، د یو بل نه مشوره اخلو، د یو بل مدد وکړو. بله ورځ ګوري د کور نایک په تیلې کې څه شی راغلی، نو د دې منګک عجز په شک پیدا شو. چرګې ته وایي ملګري د کور نایکو په تیلې کې څه شی راوړی دی، ما ته ښکاري لکه د ما دپاره چې لټ راوړی. نو هغه چرګ ورته وایي محترم دا ستا مسله ده، زما مسله خو نه ده، لټ به تا پسې راوړی. موږ خو د کور وفادار مخلوق یو، موږ خو څوک په لټونو کې نه رانیسي، ته پوه شه او ستا کار پوه شه. دا مشکل او مصیبت ستا په سر راغلی دی. نو هغه وایي ګوره د ما سره د لفظونه کړي دي، د سختې په وخت کې یو بل تنها نه پرېږدي. نو هغه چې موږ په دې کې څه نه شو کولی، دا ستا مصیبت دی، ستا په سر راغلی دی، ته پوه شه او کار دې پوه شه. منګک عجز خفه و، د ډېر خفګان د وجې نه د چیلۍ خواله لاړ. وایي چیلۍ داسې مې اورېدلي دي لکه نایک چې زما دپاره لټ راوړی، څه وکړو، ما ته څه لاره وښیه، هسې نه د شپې روان یم او ته پکې ګیر نه شم. هغه وایي بیزه څوک په لټونو کې نه رانیسي، دا ستا مسله ده، ته پوه شه او کار دې پوه شه. منګک خفه دی، د یېرې نه د خپل سوړي نه نه راوځي، ډېر پریشانه دی، بدحاله دی، ولږې تندې پرې راغلي. بله ورځ ګوري نایک د کټ د لاندې لټ ایښولی دی منګک ته، خو قدرت لا یزال په دې کې مار ونښلو. چې کړس نارې شو نو دا نایک د خپلې ښځې ته وایي ښځې که څه منګک یې رانیولی دی، لاس ور وغځوه، دا لټ راکاږه، د دې کټ نه یې راکاږه. ښځې چې لاس ور وړی دی نو مار وره ټک پر کړی دی. ښځه بېهوشه شوې ده، پاړوله یې چې ګولې ده، هغه ورته هغه علاج مطابق زهر را ایستلي دي. بیا ورته وایي چې د پرهیز دپاره به دا چې کور ته لاړه شي، ما خو زهر راویستل، خو زهر ډېر یخ دي، په تیزۍ خواره شوي دي، دې له به فورا د چرګ شوروا ورکړه. نایک چې کور ته راغلی دی، سمدټقه یې چرګ رانیولي ده، مخې سره یې لاله کړې ده، او هغه شوروا یې مریض ته ورکړې وه. 3 ورځې پس چې ګوري ښځه مړه شوه، ټیک نه شوه، خلک راتلل، تعزیت له ګڼه جوړه شوه. نایک ویل د بیزې نه به کې خرب وباسئ، ځکه دا مېلمانه خو هسې نه وژل کېږي، نو بیزې به کې هم سر وخوړو. د دې واقعي مطلب دا دی چې هر کله مصیبت راشي نو یو انسان به دا نه وایي چې دا زما کار نه دی، یاره خپل جوړ دې کړي. کله چې مصیبت راشي هر یو تن له پکار دی چې د هغې دپاره سرای حل راوباسي. ولې چې کله تکلیف او مصیبت راشي نو په دې کې بیا ټول راګیرولی کېږي. د دین تکلیف او سخت د الله خلاف کېږي او موت ځان ننګاره کړی دی، مړه خپل جوړ به کړي. یو انسان بېلما د ګرځي، ګانې به جانې اوري،
کفریات رسمونه رواجونه قسمه قسم قباحتونه کوي ته مړه زما په سکار دي نه دا د خطرې خبره ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام عظیم پیغمبر د مشفق فرمایي څوک چې پتا سکه منکر وویني فليغير بيده په لاس دی ملکی کله دې طاقت نه په خپل دی او توینا که په خپل دی طاقت نه لکه منکر د بچی نه خلک په لاس ملکی سفیړه تو وطن وا لاس ونسا وای وها د گاونډي او د کور نه بهر چې منکر کیږي نو دې ته خلک په خپل وینا پیدا سو ګوهینو او چې کوم ستانه لري منکر کیږي ستاو تر رسای نه کیږي ستاو ته आवाज نه رسي ناګه ته پړ کې پښتو نو درې مرتبه دي کله چې د منکر په کور کې او ته په الله حاکم مقرر کړي راعي او ذمہوار مقرر کړي نو په لاس مالا د کور نه بهر معاملاتو کې منکر کیږي نو په خپل وینا او کسب داسې مرګ او چې کوم د تستا د خله رسای نه کیږي نو حدیث کې راځي هغه ته پړ کې پښتو او قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای ذالک اضعف الايمان دا کمزور ایمان اوس یو انسان د منکر ته پړ کې په دګوري ابه وای زما په شان ایمان خو بسوکرا پیدا نه کی دا کمزور ایمان هم پتا کې نشته دنیا په مخ ناروا کیږي او تا پړ کې درد ناراضي ته څنګه مسلمان دا به کوم مسلمانان نور د چا سره د دین په کار دښمنی او کته موږ نه کې هغه وکم دا وکم دا وَإِن كَذَّبُوكَ كَذِبْ دَرُو جنگړی تعالی فقل تورتوا پیغمبر علی زما ظفارا عملی بدل عملونو زما دا ذکر د دعوت چلو مال والا داغه بدل را کوي ولکم اوستاسو ظفار عملکم بدل عملونو استاسو دا چې تاسو انکار کوئ طالب استاد انکار بدل الله درکې عمل زما د دعوت بدل الله راکړي انتم بریئون تاسو خلاص یی مما دهغنا اعملو چیزیکم وانا بریئون او زخلاص یم مما دهغنا تعملون چی تاسو کوئی ومنهم بعضی دتوینا من اغسوک دی یستمعون الیکا چی وقت دی تاتا افا انتا تسمع السمع آیتا رول کولیشی پیغمبر کنوتا چې وګونه کار نه کوي کانای ته کڼو تا رول کولای شي ولو کانو اگر چې دی لا یاکلون نفویدون کی یو انسان فویګم یو انسان کونه هم دی ته بیا غته لګی دی نفوی عیسی علیه السلام د الله حکم باندې یا موسی علیه السلام دوه پیغمبران کې غالبا یو په مخبره باندې روان د مړ یو درې کوپړې پرته وي خپل امسای د یوې کوپلې نه راوتړله هغې نه پورې راپورې بلې چې راوتړله په هغې کې ونښته درېیمه چې دا کوپ د دې امسا د سوکه راوتړله هغې نه تیمبک شو حیران شو تعجب سوال وکړي الله دا چا سرونه دي الله تعالی ورته ویې دا کومې کوپلې نه چې دا امسا پورې راپورې وته د هغه انسان دی چې تا به ورته خبره وکړه او پورې راپورې ورته ووته بس په دې غږ ورته نه شو په دې بل ورته ووته او غور به نه کوي او د کوم انسان په دې کوپړې کې چې دا امساون خطا دا په خبره سوچ کوو دا به خبره وکړو نو دا په غور فکر کوو یاره په دې کې زما خیر دی کنه خیر پکې نشته او دا درېم چې دا وطن به دا نو دا دې زو لکه انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا کته یې راو کې نه یاره دا کافر کوپړې نو دا یو څه دا مسلمان دی او دا بل کافر او دا بل منافق ادرې خدمت تلقي په هر معاشري کې ندی وجنم خياران مشران ذکر کوي و یو نه سړی دی یو نیم سړی دی یو پوره سړی دی نه سړی هغه چې خپل ذهن هم کار نه کوي او د بل غم نه او نیم سړی هغه دی چې خپل ذهن کار کوي د بل نه مې او پوره سړی هغه دی چې خپل ذهن هم کار کوي او ستاره تم کوي دا پوره خیال سره دی چې انسان عقل سی وایي ورته ومنهم بعض الذين ما يستمعون اليك چې وګ دي تا ته افانت تسمع السمع تور ول شي کانو تا ولو كانوا لا يبصرون اگر چې دیو عقل نه ولو كانوا لا يعقلون اگر چې دیو عقل نه لري ومنهم بعض الذين من اغسوق دي
ينظر الیک چې ګوري تا ته افانت تهدی العمي آیت لار خودن کولای شي تلار خودل شي ړندو ته ولو کانو لا یبصرون اگر چې دی نویني د دې بصارت او عقل نه د زړه عقل او د زړه بصارت مراد دی تا ته په باټو باندې ګوري خو عبرت ناخلي ان الله بیشک الله لا یظلم الناس ظلم نه کې په خلکو باندې شی اند ذره برابر ولكن الناس لیکن خلق انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي دیو جن مسلمانانو آیات نه معلومه ده شو چې انسان لا الله تعالی د هدایت ذریعہ ورکړي هغه سترګې دي وګونه دي او عقل دی په دې درې شیانو باندې انسان ځان له هدایت حاصلولای شي او هغه درې شیانو دی استعمالي خود ځان د پاره د کامیابی د پاره نو چې څومره نقصانات انسان ته راځي د دې په ځان ظلم کوي یو انسان سحر نه تر ماښامه پورې سترګې استعمالي په فلمونو ډرامو کې په قسمه قسم لوب او تماشو کې ذهن استعمالي په گیمونو کې یا په نور کفریات رسمونو کې سحر نه تر ماښامه پورې یو انسان د سحر وخت پاسه مسلمانانو د اخبار په پر سره ګوري اخبار نه ده دی باندې 100 روپے ورکی او اخبار ګوري دا ټول دروغ اړه راړي او په هفته تیر شي میاشت تیر شي د پسار کې د قران مخ نه بیرته کې د الله کتاب دی او 50 روپے د هر سال ورکی او هغه به 300 روپے د میاشت راځي او د فرق سره هر سال اخبار ګوري د پاکستان او د دنیا د دروغ نه خبر څه شوی او قران د پکال کې روان دی نو د سترګې استعمالي خو په ځای استعمال نکړي نو چې دې وبال لازم پته بنه راځي نو سترګې وګونه دا چې په صحیح ځای کې استعمال شي چې الله د سره پاره درکړي دي نو ته به ځان د ظلم نه بچي ولکن الناس لیکن خلق انفسهم بخل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي ويوم يحشرهم او کوم ورځ چې راجم کو دی لرا کأن لم يلبسوا گویا چې دی وخت نه تیر کړه الا ساعتا مگر یو ساعت من النهار دورځ د ساعت مراد یو سکند دی د قیامت سخت او لمبای چې کله انسان ویني نو د قبر او د دنیا د ژوند دا په دې ښکار شي لګم چې یو سکند نوح علیه السلام نه نیم سو کال قوم ته سب تبلیغ کړ چې کله وفات کېدو نو فرشتو ته وایي چې دنیا د څنګه بیا مونږ یا نوح هغه ته وایي دنیا مې داسې بیا مونږ لکه سړی چې یو مکان ته ورتن نشي په یو دروازه ورتن نشي په بل توزي داسې راته پته ولګي چې دنیا ته داخل شي ما دغه دی بیا ته وته دا تاسو چې څونه مسلمانان ناس تاسو به څومره ژوندۍ دارچا دا تاسو په یقین سره په داوی سره ما ته په پته نشته تاسو چې دا کوم ژوندۍ قوت په دې پوه شئ یو تن بیا نه پوه شئ دا باقی هم د قشنګ توزي بیا به هم پوه نشي او چې کله ملک الموت راشي روح علي تا ته استاد تیر ژوند ښکار شي لکه دا یو الله به د آخرت مقابله کې خدای سکن نام کړل الله دې په موږ باندې دا وخت قیمتي کې الا ساعتا مگر یو سکن من النهار دورځي يتعارفون بيجن یو بلرا بینهم بخبل منځ کې دا تعارف دا د بدبختۍ تعارف دی قد خسروا یقینا تاوانیان دی هغه کسان کذبوا الله کذبوا چې دیو دروژن ګڼلې ده بلقاء الله ملاقات الله وما كانوا او نودوی مهتدین لار مندون کی و اما نرینک او کم وخیوتات پیغمبران بعض الذی بعض هغه عذابنا نعیدهم چې مونږه وعده کو د دوی سره او نتوفینک یا مون وفات کو تعالی را مخکې د عذاب د دوی نه فالینا نو زمون طرف ته مرجعهم راګرځیدل د دوی دی ثم الله بیا الله تعالی شهید خبردار دی علی ما یفعلون کار سبان دی چې دی کوي ولکل امه دار یو امت دفارا رسول یو رسول دی چې هغه به گواہی کوي د قیامت پر ورځ د دې په اعمال باندې فاذا جاء رسولهم کلا چراشی دوی رسول د دوی قضی بینهم فیصله وشي د دوی په منځ کې بالقسط فانصاف باندې وهم لا یظلمون
او د دې سره به ظلم نشي کېدی